बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु वजूब गस्ल अल-बौल वग़ैरिही मिन नजासात इज़ा हसलत फ़िल मस्जिद व अन्न अल-अर्ज़ तुत्हिरु बिल-माए मिन ग़ैरि हाजतिन इला हफ़्रिहा। यो हदीस बयानई पदे बाब के दागे ताल्लुक़ दे सर दे कि जुमात कला गंदशी नुसंग बे सफ़ा गो। د ځمکو مختلف قسمونه دي، داسې ځمکې چې هغه شګلوړې دي او جماعت کې دننه تشه شګه ده، لکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې هم دغه شانتې وه. خو د هغې صفایي دا ده چې هغه ځای باندې اوبه واچوه، شګه به یې راخکي، خبره به ختمه شي. او که داسې ځای وي لکه فرش وي بالفرض، د پاسه پې کارپټ وغیره نشته دی او په هغې چا بول کړي دي، نه پاکول ضروري دي، وینځل یې ضروري دي. او بیا خپله طریقه باندې د مسجد نه هغه اوبه بهر وباسل دي. بعضې حالات هغه وي لکه مونږ چې ورسره مخ یو چې زمونږ ځمکه خو نه ښکاري، هغې د پاسه فرش وي، د فرش د پاسه پخوا به بروزه مروزه اوس پې کارپټ وي، بیا پې قالین وي، دا به څنګه صفا کېږي؟ نو دې دپاره سړی د نرمې مسلې کوشش نه کوي. که داسې کارپټ وي چې هغه اوچتېدی شي، واقعي لږ ځای اوچت ته کړی شي، او که نه وي نو اوبه دې دومره واچولی شي چې هغه د هغې پیشاب نه ډېري، بل حل نشته د دې. دلته کې د حدیث کې چې څه ښیي نو په هغې کې خو یو دا ده چې د دین نه کم بې خبره خلق وي نو دا څوک وي. خو دا زمونږ په مخ څپېړه ده چې مونږ ټولو ځان اعراب جوړ کړي دي. اعراب هغه چا ته وایي چې هغه بانډه کې اوسېږي. د هغې دوه قسمه قرآن مجید دواړه قسمه بیان کړي دي، یو مؤمنان اعراب دي او یو منافقین اعراب دي. کم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته ډېر نه راځي، مسجد نبوي ته نه راځي، هغه اعراب الاعراب واشد کفرا و نفاقا و اجدر. څه بانډچیان داسې دي چې د هغې کفر هم ډېر سخت دی، نفاق هم ډېر سخت دی، او هغې اهل دي د دې چې د الله او د رسول په احکامو نه پوهېږي، هغې راځي نه مجلس ته. زمونږ هم خلق داسې دی چې ټکه څه شی نه ورځي، لیکن نه د قرآن درس ته کېني او نه د حدیث درس ته کېني، ځان څه پوره شی ګڼي چې رګنې ماله څه شی راځي، حال دا دی هېڅ شی نه ورځي. د الله د دین نه ځان خبرول دا ضروري دي. ټیک دا بعضې په دې کې هغه دي، بعضې اعراب چې مسلمانان دي، هغې بې خبره نه دي، هغې الله او رسول باندې ایمان راوړی دی، او کوم شی چې د الله په لار کې خرڅ کوي نو هغه د خپل قرب د خپل نزدېکت ذریعه ګڼي الله سره. هغه زمانه کې هم دغه شان خلق و. یو بانډچي دی، هغه بانډچي دا دی چې هغه جماعت ته راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ښکاره ده چې که دی مسلمان بانډچي وی بالفرض، یا جماعت ته راتلی، مونځ له راتلی، یا درس کې شرکت کولی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجالسو کې کېناستی، نو جماعت په احترام خو پوهېدی که نه. دا چې نه پوهېږي نو د هغې وجه دا ده چې ځان مستغني ګڼي، ځان بې پروا ګڼي، خیال یې دا دی چې یاره ما ته ضرورت نشته. خو داسې خلک د دین نه بې خبره پاتې شي، عقاید هم برباد شي، اعمال هم برباد شي. هغه مونځ هم څه مونځ نه وي، که ته ترې واورې نو زما په خیال چې یو ټک هم صحیح نه وي، د دین د تعلیماتو نه ناواقف پاتې شي. دا ښه خبره نه ده. هر ځای کې چې د قرآن درس وي، د حدیث درس وي، هلته سسات کښېنئ اورئ. د دې خو یو علم کې اضافه هم کېږي، او بل دا ده چې دغه شان مجالس د خیر هغې باندې د الله ملایکو وزرې غوړولي، او دغه ملائک د دې مسلمانانو د بخښنې دعاګانې کوي تر کومې پورې چې دا مجلس برخاست شوی نه وي. خو دې کې ډېرې فایدې دي. ټیک د بار به سړی لرې کیني، موبایل باندې به وګوري،
لیکن هغه فائدې چې هغه کم د دینی مجلس دي هغه نه حاصلېږي. دا باندې چې دی ناپوهه دی او د ناپوهتیا وجه مونږ ویل قرآن چې کوم ویلی دي دا په هغې اعرابو کې دی چې دی اړو خبر نه دی. ښکاره شوه صحابي نه دی که نه، صحابي باندې چې چین هغه راځي او د رسول الله وسلم مجالسو کې کینی او دی چې راغی نو بال فی المسجد جماعت کې پیشاب وکړل، واړه بولې وکړل. فقاموا الیه نو صحابه کرام هغه طرف ته منډې کړې. قام الیه معنی هغې طرف ته یې منډې کړې، هغه پسې پاسېدل، پښتو کې مونږ داسې وایو. فقام الیه نو هغه پسې پاسېدل. مه کوه داسې کې دا زورونه د هغې بیجا نه ده، بجا ده. لیکن هغې دې پهلو باندې سوچ نه دی کړی چې دی خو مسجد ته نه راځي، نو چې جومات ته راتلی نو خبره به یې زده کړی وی که نه. چې جومات ته سړی نه ځي نو هغه د دیني امورو نه بې خبره پاتې شي. پخوا به حجرې وې چې حجرې ته به نه ته نو د تهذیب او ثقافت نه بې خبره وه. اوس حجرې ختمې شوي دا چا خپل بیټک دی. اوس زمونږ هغه تربیت کم په دې شو چې زمونږ یو بل سره میل جوړ نشته، آپس کې ملاوېدل نشته. فقاموا الیه دی پاسې هغه پسې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم. د صحیح بخاری نور احادیثو کې راځي، صحیح مسلم روایتوں کې مرادی صحابه کرام ورته آواز وکړه مه 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 کوه. موږ چې څه کوو مه مه، نو عربی کې وایي مه 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 کوه. داسې کې د الله کور کې پیشاب کې مسجد نبوی کې لګی آئی. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لا تزرموه، پیشاب بندول واړه بول بندول هغې نه یې منع وکړه. لا تزرموه، په ده باندې پیشاب مه بندوئ. دې کې د دین د دعوت یو اسلوب یو قانون خولی دی. کله کله یو څیز غلط کیږي، صحیح نه وي، لیکن که مونږ هغه سختۍ سره منې کو یې هغه وخت منې کو نو د هغې به یو داسې ضرر پیدا شي چې هغه ضرر بیا نه ختمیږي، او بالخصوص جسمانی تکلیف. دې ته بېدیني نه وایي، د دین د دعوت څه اصول دي. هر سړی پاسي نه هغه دین ته دعوت ورکوي، هر سړی دین ته دعوت نشي ورکولی. یو سړی چې دین ته دعوت ورکوي نو لومبنۍ خبره داره چې د پاسي هغه سړی د پاسي چې هغه د قرآن او حدیث نه واقف وي. د قرآن او حدیث نه چې واقف نه وي نو هغه ته نه د وعظ کولو شریعت اجازت ورکوي او نه د دعوت. دا موږ داسې زمانه کې ژوند تېرو چې په دې کې څه اصول مسول چا نشته دی. هر سړی چې پاسېدو، هر غرې چې بل غر د پاسه کېښودو نو بس ټیک ده. مفتی احمد شفیع رحمه الله احکام القرآن کې، خپل علوم القرآن کې، معارف القرآن کې واضح لیکلي دي چې یو سړی امي دی، قرآن او حدیث یې نه دی ویلي، هغه له وعظ کول جایز نه دي. په څه شي پوهېږي؟ او که چا نه اورېدلي نو آیا صحیح غلط پېژني دی؟ ټیک ده، اورېدلې خبرې خلک بیانوي، خو دومره پوهه پکار ده چې سړی صحیح او غلط پېژني. و چې صحیح او غلط نه پېژني نو دغه حال دی کوم چې زمونږ روان دی. په سوونو زرګونو خلق دی لیکن د ګډ بیزو په شان، نه عقاید سم دي، نه اعمال سم دي، نه اخلاق سم دي، نه عادتونه سم دي، نه معاملات سم دي. خانه پوری نه دي کول پکار په دین کې. د دعوت دپاره ځان له اصول دي، هغې باندې خلق کتابونه لیکي، غټ غټ د اسلافو کتابونه دي په دې باندې چې اصول الدعوت الاسلامیه، د اسلامي دعوت څه اصول دي. د غصې په وخت کې خلک غصه کوي، د نرمۍ په وخت کې به نرمي کوي. او دې ته به هم ګوري چې که زه دا نهي عن المنکر کوم د دې په ما څه اثر دی، د دې په معاشره څه اثر دی، او د دې د سړي په صحت څه اثر دی. دا ټول به کولی. حج دوران کې هلته کې څه خلک لګیا او زم شرکت مې پکې وکړو. دا خبرې مونږ کولې چې یاره د اسلام د اصول څه، دعوت څه اصول دي.
خبرې کېدې دا یو سوال پکې راغی چې دا کار ځوانانو ته ولې ناواله کوي. نو ما هم د هغې مخالفت وکړو، نورو کسانو مخالفت وکړو چې ځوان سړي له د دعوت چل نه ورځي. دې پوهېږي نه پس نو د دې لپاره عملي تجربه ضروري ده، یوازې دیني تجربه نه، عملي تجربه ضروري ده چې په کومه طریقه زه دعوت ورکوم. د ابن باز رحمه الله یو شاګرد پکې ناست و. ابن باز ته هغې اب وایي، خپل پلار، قال ابونا، زمونږ پلار ویلي دي. نو هغه وویل چې مونږ ابن باز رحمه الله ته تپوس وکړو، عبدالعزیز ابن باز ډېر لوی مفتي د عربو، چې دا کار ولې ناواله کوی دې ځوانانو ته. هغه ویل چې که دین شرموی نو ځوانانو له یې ورکړه. دی خو پوهېږي نه، هغه د تودې تېرئ، مصلحت نه پېژني، په دې نه پوهېږي چې دا څیز دې وخت کې د زور ځای دی که نه دی. سستی خو به نه وي. داسې خلک د بای ځایونو کې تساهل نه کار اخلي، بای ځایونو کې بې جا سختی کوي، اعتدال معنی نه پوهېږي. خو دا رسول الله وسلم چې کومه دلته خبره کوي دا اسلامي دعوت طریقه ده. نهي عن المنکر به کوې، یو شی ناروا دی نو د هغې د منع کولو کوشش به کوې، او چې کله ته صاحب استطاعت نو په لاس به منع کوې بېشک، لیکن ځای ته هم ګورې که نه. اوس دغه سړی چې د 2-3 څپېړې ووایي چې هغه پیشاب کوي په مسجد کې، نو د هغه واړه بول به وتښتي، او ښکاره ده یارې نه به وتښتي. چې وتښتي نو دا امکان شته دی چې دته د وړو بولو داسې بیماري پیدا شي چې اثر هم نه ښه کېږي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکړه، پرېږدو. اوس په دې نقطه هېڅوک نه پوهېږي. ته دعوت کار کوي، هغې ته دا ډو پته نشته. پیشاب چې کله بند شو نو هغې نه به ناقابل تلافي بیماري پیدا شي، بیا به د هغې علاج نه کېږي. او دې طرف ته که مسجد ګنده شي نو د مسجد تلافي خو کېدی شي که نه، پاکېدی شي. د اسلام اصول دغه دا نه چې هر ځای کې بس چاړه دی روښکۍ د هر څوک په خېټه کې وایي. د سختۍ وخت کې به سختي پکاري، د نرمۍ وخت کې به نرمي پکاري. او بعض ځایونو کې سستی کول ګناه وي، او بعض ځایونو کې سختی کول ګناه وي. دا نه چې ټول عمر شپ شپ کوه، شلتالو مه وایه. کله کله به پاکه خبره هم کوې، کله به داسې سنت اجرا کوې چې خلقو ته نه معلوم. دا ټولې خبرې ضروري دي، لیکن د دې لپاره د خلقو شعور ضروري دی، پوی اچول پکار دی خلقو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام منع کړل، فرمایي مه لا تظلموه، په ده باندې پیشاب مه بندوئ. هغه پیشاب وکړل ښه په ارام، پیشاب یې جوړ، بیا راغی کېدو، لکه څوک یې د کم دی جي فلانې. نو یې فرمایل او بالکل بې خبر دی، یعنی مسجد یې د سر نه لیدلی نه دی. هغه بیا وروستو ایمان راوړی دی، وروستو هغه څه وایي زما پلار او مور دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان یم، ما قهرني وما قهرني، زه یې ونه زورلم. زوري خو سړی هغه سړی چې هغه پوهېږي، چې نه پوهېږي بالکل سوک انپړ دی، هغه به څه ووایه. ما ته ونه قارید او ویې نه زورلم، بلکې ما ته یې په نرمۍ باندې خبره وکړله چې دا د الله مساجد دي، د الله کورونه دي. دا د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې موږ دې په دې کې پیشاب او پاخانه کوو، بلکې دا دې لپاره جوړ شوي دي چې په دې کې موږ قرآن لولو، مونځ دې پکې کوو، او لذکر الله، د الله تعالی ذکر دې پکې کوو. اوس یو سړي ته چې بار بار خبره وکړي چې دا کار داسې وکړه او دا داسې مه کوه، دی بیا هم غویتوب کوي، د سره به څه کوې؟ دا ټول بې خبره نه وي، دا اوده قوم دی، اوده. د دې هر کار په غفلت کې روان وي، ښه پوهېږي په یو څیز باندې چې دا څیز غلط دی، لیکن بیا هم هغه کوي. دا حدیث د دې خلاف نه دی، په داسې خلقو سختی پکار ده. هغه خو مسله هم زده کړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه،
تربیت یو شو، تدریب یو شو، ثم دعا بدلو من ماء، بیا راوغوښتله یو بوقه د اوبو. د انسان به څومره پیشابي، یو لوټه خو نه وي که نه، که نه یو لوټه اوبه پیشاب کوي انسان به یو وخت، خو معمولي یو ګلاس اوبه پیشاب به زیات نه زیات. نو اصول لا شو چې کله پیشاب کم شو اوبه په هغې ډېرې شوې دا ځای پاک دی. دا اصول دې نه ماخوذ دي. مسجد نبوي غوندې ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بوقه اوبو پاکوي او ستا هغه پې نه پاکېږي. هر هغه شرط چې قرآن او حدیث کري نه هغه شرطونه شریعت کې مه لګوئ. اجتهاد د جواز قائل یو، لیکن هغه شرطونه چې قرآن و سنت کې نه اشاره ورته هم نه وي هغه شرط یې ونه لګولی شي. پیشاب په څه پاکېږي؟ په ډېرو اوبو. بس اوس د یو بوقې او د یو ګلاس په منځ کې څه مقابله ده؟ اوبه پې ډېرې زیاتې شوې، لہذا هغه ځای پاک شو. لا تزرموه، په د پیشاب مه بندوئ. ثم دعا بدلو من ماء، بیا راوغوښتله بدلو من ماء یو بوقه د اوبو. فصب علیه، نو په هغې ځای باندې اوبه یې شوې، په هغه ځای واړولې شوې. نو پیشاب لږو اوبه پې ډېرې وې، د پیشاب اثر ختم شو، د هغې ګندګي هم ختم شوه، هغه ځای پاک شو. دا د تقوا خلاف نه دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی او د هغه د خپل مسجد د صفا کولو دغه حکم کړی. زمونږ دپاره دی کې څه عبرت دی؟ هغه دا دی چې مونږ دی ځان نه بانډچیان نه جوړو. هغه بانډچیان چې هغه د قرآن او حدیث نه دی خبر. بانډچي هغه چاته نه وي د شریعت په اصطلاح کې چې بانډه کې اوسېږي. بانډچي هغه چاته وي چې جومات ته نه ځي، جماعت سره دی خپله رابطه ساتو. او دا هم یادو ساتئ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو د ارتداد یو فتنه پیدا شوه، خلق د دین نه واوړېدل. هغه څوک وو؟ صحابه نه وو. دا دروغ وایي خلک صحابه کرام مرتد شو. صحابه کرامو کې یو سړی مرتد شوی نه، دا اعراب وو. اعراب جدایي او عرب جدایي. عرب هغه چې هغه په ښارونو کې اوسېږي. اعراب دا د مدینې منورې یا د مکې نه دا چېرته د بهر نه راغلي خلک دی، راروي خلک. دغه خلک په دې تمه باندې و چې دا مسلمانانو سره څه کېږي. د دې وجې نه اکثر منافقین په اعرابو کې وو او هغوی دې انتظار کوي چې که دا رسول ګټه وکړي نو موږ به ملګرتیا وکړو، او که دې ګټه ونه کړي نو موږ ملګرتیا نه کوو. دغه وجه دا چې د هغې د وفات نه وروستو اکثر او بیشتر اعراب چې کوم دی مرتد شو، په هغې کې څوک صحابي نشته. دا نکته په دې وجه وایو چې خلق بېدیني کوي. نن صحابه کرامو باندې تنقید کوي نو تا د بوی چې په دې کې ډېر مرتد شوي نه دي. دا اعراب هغه خلق دی چې جماعت ته ډېر نه ځي. نو ځان اعراب مه جوړوئ، مساجدو ته ځای راځئ، د جماعت احترام کوئ، د جماعت عزت کوئ، شور مه کوئ، دې کې په منډه باندې مه ګرځئ، د ډېره سترایه انتظام کوئ. داسې محدثین تیر شوي دي چې د هغې ږیره کې چېرته کې څه شی و شاګرد لګېدلی دی، نو هغه شی یې راغستی د ښکته یې ویشتلی، دا محدث لګېدلی هغه یې راغستی د خپل جیب کې ایښی چې زما ږیره پې بد ښکاري نو دا جومات هم پې بد ښکاري. زمونږ خلک هلته کې اودس وکړي نو منګز ورسره وي، جومات کې دلته کې ږیره منګزوي. لکه هلته یې منګز کړه که نه، ته په دې نه پوهېږې دی نه به ویښته وځي او مسجد کې به ورځېږي. دې ته خلک وړې وړې خبرې وایي، دا وړې خبرې نه دي، دا لویې خبرې دي. خو حال هغې چې یو سړی د الله د کور په احترام پوهېږي، ته چې څه کې هلته کې وکړه، پوه د سوڼی او ټوخېږي، هر څه چې کوې کوه هلته. دننه علی غیراه چې ځان مطمئن کړي چې ما ته اوس نور ضرورت نشته دی. او د الله د مساجدو د صاف ستھرا ساتلو حکم پکې هم دی. او دارنګې پیشاب باندې چې کله اوبه ډېرې شوې نو هغه ځای پاکېږي. اقول قولي هذا استغفر الله.